ملاله خصوصي دعوت باندې دلته راغلې ده او ډېره خوشحاله ښکارېږي. څه ډسټریبیوشن ملاله په خپله مو کړو خو د ملاله تاثرات به ګورو چې ملاله په دې باره کې څه وایي. علاقه چې دا د ترهګرۍ نه تېره شوې ده، دلته ډېر زیات بدامني وه او دلته ډېرې ښځې کونډې شوي دي، ډېر ماشومان چې یتیمانان شوي دي. نو په داسې علاقو کې د داسې قسم امداد ډېر زیات ضرورت دی او د دې سره د ویمن امپاورمنټ چې دی، ښځو ته د خپل په خپو باندې ودرېدو، د هغوی ته موقع ورکول او د ښځو بهر ته راتلل، ښځو ته او د هغوی د ماشومانو د صحت په حواله سره آګاهي ورکول، داسې قسمه قدم موږ له پکار دی چې موږ واخلو. او خیبر ټي وي چې دی هغې دا قدم اخیستی دی، یقینا زما لپاره د خوشحالۍ خبره ده. د خیبر ټي وي او د ساوي ډېره زیاته شکرګزاره یم چې هغوی داسې قسمه کارونه زموږ په علاقه کې کوي او زه امید لرم چې هغوی به نور هم دا کار چې دی دا په نور علاقو کې خور کړي او زه به د ساوي ډېر مدد کوم او بل لا چې ساوي به زموږ هم مدد کوي چې موږ دا مطلب نورو ماشومان ته، نورو زموږ میندو خویندو ته داسې قسم تعلیم دپاره موږ له پکار دی چې موږ کار وکړو. او ما نن ولیدل چې ساوي دا کار هم کوي چې د ماشومانو دپاره چې هغوی کم اهم څیزونه دي د هغوی دپاره په سکول کې هغه هغوی ته ورکوي او یخني د هغوی ته سویټرې جورابې هر څه هغوی کوي. نو د ماشومانو دپاره تعلیم ډېره هم دی، د هغوی صحت. نو زه غواړم چې ساوي دي هم دا کار چې نور په تیزۍ سره وکړي او په نورو علاقو کې دي. زه چې دلته دا ماشومان وینم د دوی په هغه مخون باندې کوم خوشحالي مول ده، نو زما زړه ته خوشحالي میلاوه شوه. بیا چې په دوی کې ما کوم ډسټریبیوشن کو، نو زه خو لال د خیبر ټي وي او د ساوي ډېره شکریا ادا کوم چې هغوی د دې ماشومانو خیال وساتو او دوی ته دا احساس دوی ورکو چې موږ ستاسو نه جدا نه یو او زموږ دا کم خلک چې دا هم ستاسو مدد کول غواړي. او په سوشل کم انټریکشن چې زموږ د دې ماشومان سره وشو، دوی سره موږ ملاو شو او د دوی په دې مطلب دوی ته اوس دا احساس ملاو شو چې او دا نور خلک هم زموږ خیال ساتي او دغه شان احساس موږ دوی ته بیا هم ورکو، د دې مدد له بیا هم راځو. بس دغه شانتي سکولو د وړو سره پټ پټې خبرې چې څوک به راله لاله داسې مطلب هغوی خلاف په لا خبرې کول یا په غوږونو کې یو بل ته خبرې کول. نو بس دغه شانتي هغه خبرې وي د ماشومان څنګه څه خبرې کوي نو چې مطلب د ټیچرز خلاف چې دا ټیچر خو داسې دی او مطلب د پیښې کول د ټیچرز اکثر او مطلب د یو ماشوم د بل سره چې کوم هغه جنګونه په منځ کې هغوی د په باره کې پټې پټې خبرې کول. او بل دا چې مطلب هغه ماشومان ځان خپل مزه وسوم زه په سکول کې سبق وایم وسوم هغه فیلینګز ما قشانت احساس دی خو مطلب دوی واړه دي نو د دوی هغه وخت چې هغه په ما باندې تیر شوی نو په کلاس کې به ټیچرز مخ کې به ډیره زیاته شریفه ډیره زیاته ښه ماشوم ما خو بیا ملګرو سره بیا ما خپل هغه شرارتونه خپل هغه ناټینس ما ښکاره کوم. فیلینګز خو د ټولو ماشومانو یو شانتي هغه وایي که نه ماشومان که د مشرق که د مغرب دي خندا یو جړا یو مطلب هر څه یو دي که نه. نو دا ماشومان چې دوی په وړې وړې خبره خوشحالېږي د ټیچر یو شاباش ګډ ایکسلنټ د ماشومان زړه چې دی هغه خوشحاله شي. نو هومورک به یې په کلاس کې به پټ پټ وکړو بیا میس ته وایي چې دا خو موږ په کور کې کړی دی په بل چا باندې وکړو او اکثر ملګري تنګول ټیچرز تنګول هغوی سره شراتونه کول. زیات د کم ټیچر پیښې کړي دي؟ زه خو کومه د ټیچرز وس هم کومه او زه ټول ټیچرز مې کړي دي. لږ معمولي غوندې یو پیښه وکړي چې موږ ته پته ولګي. نو پیښې نه شم کولی که ټیچرز ولیدم بیا به مې مړه کړي. نو زموږ یو ټیچر د هغه بې انتها کارېږي خلکو ته مطلب د خیر دپاره کارېږي. نو اکثر مونږ د هغې پیښې کوو چې څه ماشوم څه کار کوي نو مونږ ورته د هغې په سټایل کې لګیا شو که نه او زه نور نه شم کولی. هغه چې مونږ کله په نکریزي ولګو که نه هغه وایي چې سکول کې سمپلیسټي ښه خبره ده چې تاسو سمپل راشئ. نو چې مونږ مهندي ولګوو چې مونږ ته وایي کیا آپ کی شادی تھی کہ آپ نے مہندی لگائی ہے آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہے کہ میں نے مہندی لگائی ہے. جی ګرانو کتونکو دلته تاسو ګورئ چې ساوي اے بي ټي خیبر په تعاون سره دلته دوی ته د خزانانو د هنر دپاره مشینونه ورکړي دي او دلته دا ووکیشنل سینټر چې دی دوی کولاو کړی دی. نو اوس مونږ دوی سره خبرې کوو د دوی نه به کمنټس اخلو چې د دې دومره کارونو په حواله سره د دوی څه رایه ده. جی تاسو څه ویل غواړئ چې دلته چې دا مشینونه تاسو درکړی شو دې سره به د ښځو ته څومره مدد میلاویږي د هغوی د امپاورمنټ دپاره د هغوی د سوکالۍ دپاره دوی مطلب دا څه کردار ادا کولی شي؟ جی د دې ضلع سینټر دا چې دی تقریبا شپږ اووه میاشتې خو لکه زه دلته کې تلې راغلې یم د خدای شکر دی لکه هره یوه جنۍ چې راغله دلته کې نو څه ناڅه ضروري زده کړي دي او تلې ده. لکه تاسو ما دا ووایي دلته چې تاسو دا هنر زده کوئ او بیا مشین هم زده کوئ نو تاسو چې کور ته لاړ شئ دا تاسو ته څومره مدد درکوي؟ جی دا موږ له ډېر مدد راکوي د دې په ذریعه موږ چې کله دا هنر زده کړو نو موږ چې موږ په کور کې ځان کپړې جوړولی شو په خپله نور خلکو له جوړو په نو روپۍ وګټو د دې زموږ سره ښه پوره معاشي مدد هم کېږي. تاسو ما دا ووایئ چې د ښځې دپاره دا هنر زده کول او د کار کول کور په کارونو کې برابر حصه اخیستل څومره ضروري دي؟
دا ډیر زیات ضروری دی د ښځې دپاره جامې جوړول خپلو له جوړولی شي په دې کې څه دغه نشته او دا که ډیر ښه هنر دی ښځه هر یو هنر زده کولی شي. نو ماته تاسو دا ووایئ چې په کور کې لکه تاسو خاندان والو ته څومره فایده ورکولی شئ؟ موږ د دې نه کور کې خاندان والو ته ډېر ښه فایده ورکولی شو ځکه چې تعلیم ډېر ښه شی دی او د تعلیم سره سړی ډېر دغه زیاتېږي او تعلیم هر ځای کې ورته کار میلاویدلی شي. نو لومړنی انټرویو زما له خیبر نیوز سره شوی و 2009 کال و او مطلب حالات چې ورو ورو خرابېدو والو او مطلب 2009 نه مخکې و 2009 کې خو بیا لږ ډېر خراب شو 2008 و مطلب ډېر مخکې کال راته صحیح نه دی یاد